د کراچي کنگ ټیم کپتان ډیوډ وارنر پی ایس ایل ته راځي کنه راځي ډیر مرګري پوښتنه کوي د پی ایس د ډیوډ وارنر حواله سره انډین میډیا چې کومه دا هم غلط نیوز چې کوم دی په سوشل میډیا باندې پراپګاندا کړی دی چې ډیوډ وارنر نزي پی ایس ایل ته پی ایس ایل نه انکار کړی دی پاکستان تلو نه انکار کړی دی چونکه ډیریل میچل د نیوزیلند چې کوم کلاډي دی پاغه باندې باقاعده کرک بس د انډیا یو ویب سټ ته یو اپ هم دی چې په باقاعده یو آرټیکل لیکل دی چې میچل ډیریل میچل ویلي دي چې زه به پاکستان ته هیڅ کلم لاړ نشم دا د ما پاکستان ته اخرنۍ ځل او دینه پس په پاکستان ته نظم باقاعده یو آرټیکل په خپل ویب پیج باندې او اپ باندې شیر کړی دی چونکه کې هیڅ قسم ریالټي نه و دا غي آلریډي بیا ډیریل میچل ټویټ هم کړو چې کله حالات ټیک شنو زه به پی ایس ایل ته هم زم او زه به آی پی ایل ته هم زم دواړه د ما فیورټ ملکونه دي او دواړو کې لوبه کول مال خوان راکړي او د دواړو چې کوم حالات روان دي پاغه باندې هغه د افسوس اظهار هم کړو ډیریل میچل خیر د مون ویډیو چې کومه دا هغه په ډیوډ وارنر دا ډیوډ وارنر فلی اویلیبل دی د کراچي کنگ میچز ته ضرور راځي کپتان دی او ډیوډ وارنر چې کومه مینا کراچي کنگ منیجمنت ورکا کومه مینا هغه په پاکستان کې ملو شو نو دومره مینا او دومره ویلیو هغه په خپل کیریئر کې په خپل وطن کې باندې ملو شوی دومره مینا هغه په آی پی ایل کې هم نوی ملو شوی چې څومره ویلیو څومره مینا هغه په پی ایس ایل کې ملو شو نو ډیوډ وارنر ځان فلی اویلیبل شو کړی دی او چې کوم میچز دی د پی ایس ایل هغه ته ضرور راځي وډمبنه میچ هم د ډیوډ وارنر او د بابر اعظم یعنی د کراچي کنگ او د پېښور زلمی دی نو خامخا به ډیوډ وارنر راځي پی ایس ایل ته کراچي کنگ چې څومره هم فینز دي ای هم ډیر مال میسجز وکړ کراچي کنگ هم ډیر زیات پښتانه چې کوم دي سپورټ کوي ښا نو ډیر زیات اکثر میسج وکړ ډیوډ وارنر سټیټس ته نو سټیټس دا چې هغه ځان اویلیبل شو کړی دی کله را رسی سټیم راځي کله راځي چې کله هم پاکستان کې هغه لینډینګ وکي پاکستان ته ورسي نو باقاعده زبې سره بیا فلی اپډیټ ک درکمه خو فلحال هغه ځان اویلیبل شو کړی دی خو لا فلحال پاکستان ته نه در رسیدلې د کراچي کنگ ټیم کپتان دی میچ په 17 مې باندې د پېښور زلمی سره چې د ټولو دغه میچ لسترګي دي ځکه د پېښور زلمی سره میچ دی نو یو ګرم میچ کې دوه والا دی دا میچ په راولپنډي سټیډیم کې وی ډیوډ وارنر ځان اویلیبل شو کړی دی او راځي به دنه علاوه نور هم د کراچي کنگ چې څومره هم غیر ملکی کلاډیان دي چې ډیوډ وارنر راځي نو هغه سره جیمز وینس هم راځي محمد نبی هم د کراچي کنگ دی او د کراچي کنگ غیر ملکی کلاډیان ته ډیر کم ایشوز دی یو کلاډي نیم بداسي وي چې هغه به انکار کړی وي خو نور ټول کلاډیان د کراچي کنگ غیر ملکی راځي زیاته مسله چې جوړه ده زما خیال هغه لاهور کلندر له جوړه ده لاهور کلندر غیر ملکی کلاډیانو کې څه کلاډیان ان اویلیبل سټیټس چې کوم دی شو کیږي خو خیر لاهور کلندر یو خو فرانچایز دی دا کلاډیان رضا کول شي ډیر زر دغه کلاډیان پاکستان ته پراتک باندې مجبورول شي بل د پېښور زلمی نه صرف میچل اوون په دې وجه انکار کړی دی چې هغه به آی پی ایل ته ځي دغه کانټریکټ الریډي پېښور زلمی سره 17 مې پورې په 18 مې باغه آی پی ایل لتلو دغه کانټریکټ الریډي دغه د خلې مطابق او دغه چې کوم ډاکومنټیشن شوی پېښور زلمی سره دغه مطابق ختم دی نه بزي میچل اوون بزي آی پی ایل نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د ویډیو کتر ډیره زیاته مننه جی والسلام